بهترین علاج ته زما عزت مند خو یو بهترین علاج هغه مراقبه کول خپل ګناهونو یادګرنه ځان سره په تنهایی کې کول موږ مدرسې ابتدایي ورځې وې مدرسه کې چې کله داخل شولو نو څو وخت بعد اوس ما ته خو هغه عالم نه یاد او یو عالم راغلی موږ مدرسې له نن تقریبا 14-15 کاله مخکې خبره تا کوم موږ مدرسې له یو عالم راغلو نو موږ خپل مدرسې پیریډونه پرېښول محتمم سي په وینا باندې محتمم سي اعلان وکړلو چې راځي یو عالم راغلی او دا غسرہ ناشته کول دي نو موږ عام طور باندې علماونه بیانونه اورو یاره عالمان راشي بیانونه ورته وکړي قرآن او حدیث ورته بیان کی واوي ورو دینه خو لیکن هغه مجلس ډیر عجیبه مجلس وو په هغه مجلس کې ګنټه بیان نه شوی او نه 2 غنټه بیان شوی په هغه مجلس کې 1 منټ یا 2 منټه یا زیات نه زیات 15 منټه بیان وشول یا 15 منټو نام کام ډیره مختصر خبره اول جګل هغه عالم راغلو کېناستلو ټول طلبه کرام په ترتیب باندې کېناول اعلان وکړو ټول ترتیب باندې کېن خپل منځ کې لګ لګ ځای پرېږو لکه څنګه سکول کې اسمبلی کې ماشومان ودرېږي کنه دارنګه ترتیب باندې قطار کې کېناستلو مخکم لګه فاصله سایډونو تم لګه فاصله شاتم لګه فاصله یعنی یو بدن د بل بدن سره نه ټچ شوی ځان ځان له ناستو هغه عالم چې هر څوک الله تبارک وتعالى کا ژوندې وي هغه په علم په عمل کې برکت واچوي توفیق شوی الله پاک ته مغفرت نصیب غلا درجه بلندي مختصر خبره وکړه بستر کې پټه کو دا سوچ وکړو چې بس قبر کې پروت یم بس صرف دا خبره وکړي او څو یقینو کا مستر کې پټه کړلې او ستر کې پټه دونه بعد د قبر والا منظر ته چې سوچ وکړو نو بس په حقیقت کې هغه مجلس داسې و چې موږ پر اختیا په قبر کې پراته یو اوس څومره مرحلې دي دغه مرحلې زړه ځان ته مخه ته چې ما سره دغه مرحلې چې ما علماء نو ورېدلې دغه مرحلې په ما باندې راتلون کې دي او ما نه دغه پښتني کېږي ما قبر پر څومره تیاری کړی یاره هغه مجلس د جړاګانو اوازونو سره بلند شول او جړاګانې په کې شروع شول یو وخت کې شروع شول دا مجلس ما ته یاد نه نیمه غنټه او غنټه او چار څومره خو کم تزکیه نفس چې ما په هغه مجلس کې شوی هغه تزکیه نفس ما بل ځای کې نه شو نو دغه سي مجلسونو کې سړی کېني ځان سره تنهایی کې سړی د خپل ګناهونو حساب وکړي چې راځي سبعین ما خامه پر څومره ګناهونه کوم زه سبعین ما خامه پر څومره د الله حکمونه ماتم ما څومره د الله تبارک وتعالى نه فرمانه وکړل څومره مې الله خپا کړو نو ګوره زما عزتمند یو سړی نو ځان سره ګوره پیسو حسابونه کوو د زمکو حسابونه کوو هر یو شی حسابونه ځان سره کوو زه اورز اما زیات وخت زه خپل یم جمهوریت خو زیات وخت مې تیراوالو ساتیر شول عزیزانو سره کدل ته یو قبل ځای کې امامتي ونه زیات وخت مې عزیزانو ساتیر شول نو اورز یو مشر لا یو بل مشر پیسې راوړلې وای دا 1 روپے واخله خو په 1 روپو کې 1 روپے ملي اضافیر کا یو کم او 1 روپے د ماسره حق کیږي نو زه ډیر زیات حیران شولم چې را دا اوس ګوره او 1 روپے ملي ایر کړو یو کم 1 روپے ورته حساب مې سره کې باندې 1 روپے په کې چلا یاد آوي نو ما یو مشر ته مجازي سے د 1 روپے ته په کې ډیر عجیب یاد کړل خامخای ته مطلب یاد کړل او ډیر په یاد دهانې سره ته و جره 1 روپے مې سره غیر واوړې دا وی چې دا مونږ ته تحصیلنا دسترخوان روپے راځي د خپل حساب دی وای حساب موږ ځان سره لیکو ځان سره تیار ساتو زه خو سم په حسابونه نه پوهیږم چې هر څه حسابونه خو لکه حیران شوم ته ډیر زیات چې ګوره دا ځان سره غویر به حساب مم کوي جره ور په مزات ور واولې دا ور په مې کمر شو اراغلا او د ځان سره باګه د پر رجستر کې لیکو په کاپي کې لیکي دا غشان د زمکو حسابونه موږ ځان سره لیکو ځان سره یاد ساتو خو د خپل ګناهونو یا دهانی ځان سره نه کو جره موږ څومره ګناهونه کو نو دې پر زموږ عزتمند موږ تاسو لا پکار دي چې لږ په خپل ژوندۍ کې په 24 غنټه کې د ماسختان په ټیم کې چې کله و د کېږي نو د کېدو نه مخکې یو 10 منټ افغان لا په جنماز وباسه او یو 10 منټ ځان سره تنهایی کې وي نو موبایل لا ټیمر کام نو 10 منټ ځای خځه سره غاپ لګاو نو 10 منټ ځای بچو سره غاپ لګاو دا 10 منټ ما تنهایی وي دا 10 منټ ما وای الله مبارک وي بس کې نه 10 منټ سوچ کوا او بیا ته ګوره چې میاش بعد ته په ژوندۍ کې څومره زیات فرق راځي په عبادتو کې څومره فرق راځي
بیا ویل خوان درکوي. بیا چې کله ته په مانځه ودرېږي او په مانځه کې الله ته جاړې دا جړا ویل خوان درکوي. الله تبارک وتعالى مال او تاسو ټول په لږو خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. او الله تبارک وتعالى موږ نفسونه، الله تبارک وتعالى موږ نفسونه موږ په کنټرول کې راوړي.